العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العلي العظيم. حاضرین مسلمانانو، د دې عبادت چې موږ تاسو نن په هغه کې سره حاضر یې، د دې مبارکي درکو. الله دې زموږ استاد صدا قبول کړي. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. دا سات ویلو توفیق الله راکړي. مختصر گزارش دا چې نن شاید هغه وخت وي چې 1400 کاله آن حضرت صلی الله علیه وسلم د دې فتنو په حق کې پیشنګویي کړې ده. عالمي فتنه خدا ده چې د غرب د شرک ته طرفه افیان راپورته دي. عراق ته تیلان دي، افغانستان اوس پاکستان ته تیاری ده. هندوستان او امریکې په 13 هفته کې تقریبا دا تازه معاهده سره وکړه چې پاکستان ته به سبق ورکوو. دا پر عالمي سطح باندې، پر ملکي سطح باندې خو بدنصیبي دا ده چې کوم اول مشر د پاکستان دا اول غونډه اول غل د پاکستان دی. بیا به د خیانت او د بې انصافۍ او د غونډهګردۍ دا مخنیوی څوک شي. زموږ پر علاقایي سطح باندې غالبا 10-12 داسې بدۍ دي چې هغه لا ینحلو دي. تر غره چې ور واوړې غالبا 7 که 8 بدۍ دي. او داسې هم نه ده لکه دا چمن کې چې یو کور ولاړ شي بل کور والا مړ کړي. نه، غونډ ولس د ولس سره په بدي دي. او واش والا تقریبا اوس نه پیدا کېږي. برای ماستان مرداد مولوي محمد رسول صاحب مرحوم نور الله مرقده په جنازه کې و ټلیفون کورته م راغلی، بیا هلته م راغلی. نو مفتي عبدالسلام په نامه باندې 4 وروڼه ماجګر د پټ سره راوتلي دي. ماښام کور ته ځان رسوي. د شیګۍ سره واردات پر اوسو مې وپېژندل، پوښتنه یې ځینې وکړه. 2 وروڼه یې پکې ضربه کړو، 2 یې پرېښو. دغه سکور دی، موږ ته معلوم دی. تبلیغ سره کار دی، د علم سره کار دی، د جهاد سره کار دی. دا د قومو په خبرو کې ذره حصه نه لري. نو د دې دا خواهش تو چې تا دا جنازې ته ځان رسولی وای. ما ډېر معذرت ورته وکړ. ما دا زموږ عیدګاه ګرچې موږ د 10 بجو کوشش کوو، خو دا مسلمانانو باید شاید د لرې ځای اوس هم را روان دي. 10 بجو ته ځان نشي را رسولی. د فتنو دور دی. د فتنو په دور کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي حالت به دی شي چې لکه د باران څاڅکي دی، کور به نشي پیدا چې هغه ته فتنه نه ورسېږي. او دی حالت به شي چې ژوندی به پر حجره ګرځي چې لایقانو تاسې مردګان لا ښه یاست. او داسې حالت به راشي چې هوښیار سړی به د تک جهت نشي معلومولی چې دورې ولاړ سم که دورې. او داسې حالت به راشي پیغمبر علیه السلام وایي فروت به در ناس خیر وي، ناس به در ولاړ خیر، ولاړ به در روان خیر وي، سوکه روان به در چابک روان خیر. او داسې حالت به راشي چې ماښام به د ښې عقیدې والی
غلط مجلسونه به د شپې سهار به د کفر والای او سهار به د شیعه عقیدې والای ماښام به د غلطو مجلسو سره متاثر د کفر د عقیدې والا به. نو په دغه فتنو کې باید څه وکړو؟ علما کرام خو دا وایي چې خدای ته رجوع به د شروع څخه کوو، د ځان اصلاح وکړو، د بچانو اصلاح وکړو. اوس ناستو مولوي صاحب راته وویل چې د دغه نیکټایو د پتلون رواج په دې ادبانو کې د چمن راغلی. نیکټایو پتلون دا د کفر شعار دی. د کفر شعار د ټولو ګناهو سره ګناه ده. نو ته د بچي په بدن باندې د کفر شعار او علامت ولې لړې؟ په غاړه د کفر شعار ولې لړې؟ په دې ښار کې غالبا 2.5 دفتر دي، د دې پښتنو لوڼې دي، هغه ضبط تولید کوي ښه د بچي. نو په دا کې بیا بدکارې ښځې هم د دې څه کار اخلي چې په نس کې بیا عیال نه راځي، او دا یو لوی جرم دی شرعاً. دغسې دا زنانې بېګانه او خپلې په دا کورو ګرځي. زنانو ته وایي لکه وزه په کور کې تړلې، لکه غوا په کور کې تړلې، خو راووځه انسان یې تقاضا یې ولري، پټه ووینه کراچي ووینه. دا د بې شرمۍ محنتونه هم پر دې باندې شروع شي. نو موږ که رجوع به خدای ته کوو، بیا به کېدلی شي حکمران هم پر موږ باندې عادل راشي، مشر د قوم به هم عادل وي، بې لمانځه حرامخوره به نه وي، او د کورنۍ نه مشر به هم عادل وي، دینداره وي، هغه به فاسق نه وي، هغه به بېدینه نه وي. رجوع خدای ته څنګه کېدلی شي؟ رجوع شریعت یا د مسجد سره تعلق لري یا د مدرسې سره تعلق لري. چې د ځانو د بچه تعلق د مدرسو سره نه کوي، د ماجتانو سره نه کوي، شریعت ته رجوع نشي کولی. شریعت ته رجوع نه وکړي، خدای ته نشي کولی. چې خدای ته نشي کولی، دا هر څو ته ډېره کوي. یوه فتنه اسماني خدای ناکرده راله، زمیني راله، بیا به دې دا ټوله جایداد و دولت و بنګله و خزانه ستا دپاره قبر وګرځي، ستا دپاره مهاجره وګرځي. یا الله ضرورت دې خبرې دی چې عالم خدا دې یلغار جوړ کړی دی، لکه غزوة الاحد، غزوة الاحزاب. د کفر اتحادیه راله چې د مسلمانانو کورونه به ختموو. لیکن په هغه وخت کې صحابه کرام وو، پیغمبر علیه السلام ژوندی وو، د الله نصرت شامل حال وو، د کفر و اتحادیې ته شکست ورکړي. نن موږ په خپلو اعمالو څه یقین کولی شو چې په عراق کې به شکست ورکړو، افغانستان کې به یې ورکړو، پاکستان کې به یې ورکړو، به یې نه کړو ورکړو. که خدای ته رجوع نه وکړو، الله زموږ سره عاجز نشي، الله ناصر نشي. نو کېدلی شي کافرانو ته موږ دفاعي شکست نه کړو. وخت زما خیال ډېر مختصر دی. زموږ اراده خدا وه چې پر 10 بجې باندې ودرو. اوس په کوشش کوو چې ژر یې ودرو، نور یې نه وځنډوو. دغه یو چند څه ضروري خبرې لیکل شوي دي، هغه که چیرې واورئ. د عضویې په حق کې خدای سته علما کرام به ویلي محلوال چې د هغه نصاب تقریبا په اوس وټه 11,000 په لږ بالا، لیکن دا 11,000 نقدي وي، که د ضرورت بالا سامان وي او کم ځکه وي، فصلي مځکه وي، او که د کرنې نه وي، او هغه مځکه د تجارت په نیت وي یا نه وي، د فصل او د مځکې د قیامت دا ټوله جوړیږي 10 لکه. د کال نفقه چې ده هغه 6 لکه ده. د کال پر نفقه باندې زیاتوب د مځکې فصل د مځکې قیامت شمارل کېږي.
هغه څوک چې د مځکې قیامت و فصلې د کال پر نفقه بالا وي د هغه پوښتنه شوې ده چې پر هغه اختر کېږي که نه کېږي اختر پر هغه باندې کېږي دومه دا پوښتنه چې زوی مستقل کسب کوي د پلار لږ ډېرې نه یې ډېرې کړي یعنې نه د پلار پیسې د وړي نه پلار په کسب کې ورسره وي دغه زوی مالک جوړي